وینس لیکس. په نارینه‌و کې د بانجپن ډېر وجوهات کېدای شي، خو چېرته تاسو سوچ کړی دی چې په پاکستان کې د مردانه بانجپن هماغه جدید علاج کیږي کوم چې د امریکې په ډېر اعلی هسپتالونو کې کیږي؟ جی بالکل همداسې روان دي. د الله تعالی رحمت دی چې په پاکستان کې هم د مردانه بانجپن کامیاب علاج د ډاکټر امتیاز احمد په نگرانۍ کې کیږي، ځکه چې د امریکې په ډېر نوموړو هسپتالونو کې پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد باقاعدګۍ سره دا علاج کوي. پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد باقاعدګۍ سره پاکستان ته تشریف وروړي او د مردانه بانجپن یعنی د واده شوو نارینه‌و د یو معمولي شانتې علاج د نه کېدو د وجې نه د هغوی اولاد نه کېږي. ډاکټر امتیاز احمد ډېر په کامیابۍ سره د هغې علاج کوي او په معاشره کې د دې علاج ډېر په تیزۍ سره شعور او آګاهي روانه ده. ډېر داسې خلک شته چې هغې د ډېر وخت نه بې اولاده دي او په دې مجبوره دي چې د بې اولادۍ ژوند تیر کړي. د دې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې دا خلک د یو مستند ډاکټر نه لرې دي، خاص کر هغه نارینه کم ته چې د بې اولادۍ د اصل وجې اړو پته نشته دی. د نن سبا مصروفه دور کې چې کله انسان ستړی شي او هغه خپلې کور والا سره وخت تیر کړي نو د هغه ټول ستړیوالی لرې شي، او که په داسې کې د دوی ذاتي وخت یادګار پاتې نه شي د دواړو دپاره بې سکوني جوړه شي او دغسې دوی بې اولاده هم پاتې شي. بعضې وخت کې نارینه‌و ته د خپلې زنانه په مخ کې د یو څو لمحو نه پس د شرمندګۍ احساس وشي او بیا په دې نارینه کې اعتماد پاتې نه شي او همدې سره د دوی ژوند ډېر ګران شي. د نارینه‌و سره سره د زنانه‌و هم حق دی چې هغوی ته پوره شرعي حق ملو شي او د هغوی د ژوند ذاتي وختونه دې هم یادګار پاتې شي. خو داسې زنانه چې د چا ماشومان ونه شي نو هغوی ته د خاندان او د معاشرې د اړخ نه ډېر پیغورونه ورکولی کېږي او ورته ویلی شي چې ستاسو نارینه کمزوري دی او بعضې وخت کې په هغوی باندې د نامردۍ نوم هم ولګي. پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد د یو څو لسیزو نه په امریکا کې ژوند کوي او الحمدلله په خپل ریسرچ او ډیولپمنټ سره د امریکې په ډیرو نوموړو کلینکس کې پریکټس کوي او یو ډیر خوشحاله ژوند تیروي. د تیرو 100 کلونو نه په پاکستان کې د طلاق واقعیت زیاتېدو ته چې کله ډاکټر امتیاز احمد وکتل نو هغې ته دا وجه ښکاره شوه چې په زنانو او په نارینه‌و کې د ټولو نه غټه مسله د بانجپن ده. د ډاکټر امتیاز احمد مطابق په نارینه‌و کې بعضې داسې بیماریانې دي چې هغې ته په میډیکل ساینس کې وینس لیکس نوم ورکولی کېږي، خو د غور خبره دا ده چې دا بیماری قابل علاج دي او پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد د مردانه بانجپن په کامیاب علاج کې ډېر زیات مشهور دی. همدا وجه ده چې په امریکا کې هم د ټولې دنیا نه خلک د پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد نه علاج کولو ته راځي. د وینس لیکس باره کې پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد داسې وایي چې د نارینه‌و په خاص اعضا کې وینه جمع کیږي، لکه څنګه چې په پوکڼۍ کې هوا جمع کیږي. کمې پورې چې هوا په پوکڼۍ کې دننه وي نو پوکڼۍ همدغه شانتې پړسېدلې وي او د دې مثال مطابق د مختلفو نارینه‌و دورانیه مختلفه وي. د وینس لیک مطابق په نارینه‌و کې په مخصوص وختونو کې د هغې په مخصوص اعضا کې وینه راخوشي خو هغه ودرېږي نه، لکه څنګه چې د پوکڼۍ نه هوا زر وځي او دغه شانتې هغې بې سکونه پاتې شي. او د دې وجه دا ده چې د وینې ودرولو والا کمې نالیانې چې وي هغه وچې شي. د دې د وجې نه چې کله وینه مخصوص اعضا ته راشي نو هغه واپس جسم اړخ ته روانه شي او د دې وجې نه په مخصوص اعضا کې سختي ډېره زر په نرمۍ کې بدله شي او هغه څه ممکنه نه وي په کوم باندې چې انسان ته سکون ملاویږي او دغسې د هغې ژوند ویرانه شي. خو دا ټول هر څه قابل علاج دي او د دې لپاره لومبي قدم پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد سره رابطه کول دي. کله چې پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد په داسې مشکلاتو کې راګیر نارینه‌و سره ملو شي نو هغوی ورته مشوره ورکوي چې خپل پینایل الټراساونډ وکړي. پینایل الټراساونډ سره د وینس لیکس مکمل تشخیص وشي او پته ولګي چې د وینس لیک په صورت کې په مخصوص اعضا کې کمې نالیانې داسې دي چې هلته کې وینه نه ودرېږي او دې سره دا هم پته ولګي چې کوم هغه رګونه دي چې هغه وچ شوي دي او د هغې په وجه باندې د خلکو ژوندونه خراب شو. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا قابل علاج دی او د دې لپاره لومبي قدم پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد سره رابطه کول دي. د تشخیص په صورت کې د هغه نالو پته ولګي د کوم نه چې لیکیج روان وي. د وینس لیک په صورت کې په مخصوص مقام کې د نالو لیکیج کیږي او د دې د وجې نه فینایل الټراساونډ واحد یو داسې ذریعه ده
چې د داسې رګونو پته ولګولی شي د کوم د وجې نه چې دا لیکیج کیږي. د ژوند د تیریدو سره شوګر او د دې نه علاوه نور داسې وجوهات کیدای شي چې هغه د وینې په نالو کې د لیکیج وجه جوړه شي. الحمدلله د ډاکټر امتیاز احمد نه د وینس لیک علاج کولو والا په 40 غنټې کې دنده کور ته واپس لاړ شي. دا د دنیا د ټولو نه هغه جدید ترین علاج دی کوم چې پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد په امریکا کې هم کوي او پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد هو مقه علاج د پاکستان په جدید ترین کلینکس کې د جیوګرافي په ذریعہ د دې علاج کوي او د الله پر رحمت سره پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد ته دا اعزاز هم حاصل دی چې د دې علاج پیژنګلو په پاکستان کې صرف عمومي کړی ده. دا علاج د پاکستان په یو مخصوصه هسپتالونو کې ممکن دی خو د دې علاج لپاره په انټرنیشنل لیول باندې د ډاکټرز کمیونټي نه د اجازت ضرورت وي او دا اجازت د دنیا د یو څو ډاکټرانو سره دی چې په هغې کې د پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد صاحب نوم هم شامل دی او الحمدلله همدا وجه ده چې د ډاکټر امتیاز احمد په لاس کړي شوي ټول علاجونه 100% کامیاب دي. که ستاسو په ذاتي کورني معاملات کې پریشانۍ وي او ټول علامات د وینس لیک والا وي نو زر کوئ او په دې کامیاب علاج کې ناوخته کوئ ما او پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد سره زر تر زر رابطه وکړئ. پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد د ډیرو نارینه‌و د بانجپن د وینس لیک کامیاب علاج کړی دی او الحمدلله په ټوله دنیا کې ډېر زیات مشهور دی. پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد په پاکستان کې د دې کامیاب علاج لپاره په 2 صوبو کې د یو ډیرو خو هسپتالونو انتخاب کړی دی چې په هغې کې یو په لاهور ښار کې حمید لطیف هسپتال او بل په کراچۍ کې OMI هسپتال دی. که تاسو یا ستاسو څوک عزیز د وینس لیک نه متاثره وي او د بانجپن سره مخ وي نو د پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد نه زر تر زر خپل چیک اپ وکړئ ځکه چې د پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد سره رابطې کولو والا چیرې هم ناکام شوي نه دي. د پروفیسر ډاکټر امتیاز احمد نه د علاج کولو لپاره تاسو خپل ریپورټس په واتس اپ نمبر 0330 296 3300 هم را لیږلی شي او هغې سره په فون نمبر 0331 2597 322 باندې رابطه هم کولی شي.